ځای نه راولي، باچا صاحب به له کوم ځای نه راولي. د ډېرو نوجوانانو د ځوانانو ژوندونه یې بچ کړي وو، د ډېرو تورسرو ژوندونه یې بچ کړي وو، د ډېرو تورسرو کورونه الله تعالی د هغه په وجه باندې بچ کړي وو. ډېرې جوړې او ښځه خاوند چې د یو بل څه د طلاق تر حده نه تر مرګه پورې تلي وو، باچا صاحب په وجه باندې هغه داسې رانږدې شوي چې الله والا د هغې ډېرې مینې محبت نوی ژوند ورکړی دی، اولاد والا الله ورکړی دی. بیا وایي زنانه وې ولاړې وې ژړلې، ما هغې به وایي چې اوس موږ چا لرو، او په ځان باندې یو عجیبه پرده اچولې وه چې چاته به پته نه لګېده چې دی داسې دی. که چا به څه خبره وکړو بس پرېږده وه. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه یو مثال ورکړی دی د خپلو اکابرو. حضرت وی چې زمونږ د اکابرو موږ له دوره مینه راکړې ده چې اوس هغه مینه موږ له څوک نه راکوي، نو موږ به د دې د لاسه مړه شو. بیا یې عجیبه خبره کړې ده. حضرت وی چې یو انګریزه وه د هندوستان او پاکستان دا یو ټول هندوستانو د انګریزانو حکومتونو یو میم وه. د انګریزانو د یو ډېر لوی افسر یا د هغې د یو ګورنر ښځه وه، هغې سره بله نوکرانو، نوکران هغې سره ډېر خوشحاله وو، ځکه هغې به ډېر زیات هغې باندې شفقت کولو، ډېر څه به یې وله ورکولو، ډېر ښه ژوند یې تېرېده د هغې په وجه باندې. نو هغه میم به یې کله کله دا خبره کوله چې زه نه یم نو تاسو به مړه شئ، تاسو به زما د لاسه مړېږئ، چې زه مړه شم تاسو به بیا هم مړېږئ. بس دا به یې ووایي، نور خبره به یې نه کوله. هغوی به وایي دا عجیبه خبره کوي، دا لا څه خبره چې دا نه وي نو زمونږ به خپله خپله نیټه برابر یم، هر څوک به په خپل وخت باندې مري. نو چې هغه مړه شوه بیا نو دی یو څو ورځې چې کتل نو بس یو څو ورځې کې فرق راغی. دی ته بیا هغه شان غږ اواز چا نه کولو، د دی به چا هغه شان د خوراک څښاک غم نه کولو، دی له به چا هغه شان د مینې اواز نه ورکولو. هغه کور کې هغه تنخواه هر څه یو، خو د هغې هغه د مینې اواز او د هغې هغه محبت او شفقت او هر یو له خیال ساتل هغه بیا نو. نو یو به هغه ځای پروت و، بل به هغه ځای پروت و، بل به هغه ځای پروت و، او د ځانه به خفه و او د جهانه به مرور و. بس په دې کې وي یو یو به بیمارېده او بیا به مړېده. زکریا رحمت الله علیه فرمایي هغه سوچ وکړو چې دا موږ ته دې وی نو دا یې وی چې زه نه یم، بیا به تاسو له زما مینه څوک درکړي، بیا به تاسو له دې د لاسه ختموي. نو زکریا رحمت الله علیه لیکلی دی چې موږ له دې خپلو اکابرو سمه مینه راکړې، ډېره مینه یې راکړې وه. اوس هغه مینه موږ ته بیا نه میلاویږي. ورونو دا شکر دی الحمدلله چې کار او ماحول الله تعالی موږ او تاسو ته د دین راکړی دی. شکر دی الحمدلله. ټول بیرونی ماحول چې دی هغه په دې باندې اتفاق دی چې دې وخت سره د اطمینان د سکون ماحول چې دی هغه صرف او صرف د دین دی، د علماء صحبت دی. کیمیاګر که د کیمیا په تلاش ګرځي، عالمان دی کیمیاګر په دې دنیا، بس دی سره ورشئ. د خپلو مشرانو یو لار پرېښودله. الله دې موږ د خپلو مشرانو په لار باندې روان کړي. تصوف صرف د ذکر و اذکار یا د چلو مراقبو د دین هم نه دی. تصوف ځان له یو عجیب میدان دی، په دې کې انسان ته الله